دا یو ملګري پوښتنه کړې وه چې موږ ته د ماسخوتن د مونځ طریقه وښایي. نو د دغې ملګري د پوښتنې د برکته دغه ویډیو جوړومه او انشاءالله العظیم دا به نور چې څومره ملګري هغوی به هم د دې نه مونځ زده کړي او چاته چې کوم مشکل وي پکې هغه د دغه ویډیو وګوري. انشاءالله زده کړه به ترې وکړي. په اسانو الفاظو کې د ماسخوتن د مونځ طریقه تاسو ته زه ښایم. د ماسخوتن د ټولو نه مخکې 9 رکعته مونځ دی. په دې 9 کې اول 4 رکعته فرض دي، بیا 2 رکعته سنت دي، بیا 3 رکعته وتر واجب مونځ دی. ورپسې 4 رکعته فرض چې دي، نو په دې فرضو کې اولنی 2 رکعتونه چې دي دا ډک دي، یعنی په دې کې به مونږ سورت وایو د سورې فاتحې نه پس. اخیرنی 2 رکعتونه چې دي دا تش دي، یعنی ولضالین پورې به وایو، بیا به رکوع طرف ته ځو. 4 رکعته فرض به داسې ادا شي. ورپسې به 2 رکعته سنت شي، نو دا سنت چې دي دا ډک دي، 2 رکعتونه دا ډک دي، یعنی سورت به پکې وایو د سورې فاتحې نه پس. ورپسې 3 رکعته وتر واجب لمونځ دی، دې ته لږ غوږ کېږدئ، اکثره په دې کې خلک غلطیږي. په هغې کې دا 3 رکعتونه چې دي نو دا ډک دي، دا 3 کې به مونږ سورت وایو، خو په اخیرنی رکعت کې به دعای قنوت وایو. په کمې طریقې سره کله چې مونږ 2 رکعته وکړل، اولنی رکعت وشو، دویم رکعت قاعده وشو، د هغې نه پس پاڅېدلو، نو سورې فاتحه به شروع کړو، د هغې نه پس به سورت وایو، د سورت نه پس به الله اکبر وکړو او اللهم انا یعنی دعای قنوت به شروع کړو تر بالکفار ملحق پورې. چې کله پوره شو هغې نه پس بیا الله اکبر رکوع طرف ته لاړ شو، بیا ورپسې قاعده اخري قاعده به وشي. دغه رنګې به د ماسخوتن مونځ پوره شي. امید ده انشاءالله چې تاسو به د ماسخوتن د مونځ طریقه زده کړې وي. دې نه علاوه کومو ملګرو ته د مونځ په مسایلو کې یا په رکعتونو کې یا د نور د مونځ متعلق چې کومې پوښتنې وي هغه تاسو مونږ نه کولی شئ. انشاءالله وخت په وخت به مونږ تاسو د هغې جواب